علی قدر امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد نور الله مرکده دا د والی په کوټې کې و د موټر نه راشوه سو دا راسته لاس یې زما په دې لاس کې حضرت امیر المؤمنین چې چا لیدلی ولیدلی و خو د حشرګاه پر میدان چې چا نه ولیدلی وبویني ډېر علما د والي په کوټې کې ناست و حضرت امیر المؤمنین باندې سام ډېر پرېوت سخت ډېر سام یې کاوه چا مخکې خبرې نه سوې کولی نو ما ورته ویله چې دا غټ غټ علما راغلي دي دا علما ستا ملاقات کول غواړي در دې ځایه رالې اوس چې ملاقات ورسره کوې چې څنګه دې روغبړ وکړي فقط 15 منټه خبره وکړه دا غټ شیخان دي دا زما لاس یې دی نیولی و زما په لاس کې د ده لاس رېږدی دی دا زما په لاس کې لاس رېږدی دی ما ته وایي وایي خبره خو نسم کولی ما ورته ضرور بیا کوي دا د دې دپاره راغلي دي چې ستا خبرې واوري وایي نسم کولی په وپوهېدلې هر ځای ته ما ته ولاړې خبره وکړه نسم کولی ما ورته ویل ملا صاحب خبره واوره ول څه ما ورته ویل په ذات د الله دې مې قسم وي چې د رسول الله د طریقې واوړې که ګام هم در پسې واخله ګام هم در پسې واخله ویې خندله ول چې ستا خوښه ده نو که تکلیف دی که استراحت دی که زحمت دی که هر څه دی وبیا کومه یو څو خبرې ما ورته ویل خو تا یې هر وخت تقریر پر کوې لا یکلف الله نفسا الا وسعها دغه آیات باندې یې وکړه ول بس دغه دی اوس مې بس را یاد شو د خیره بس کوم دا زموږ دریځ دی ګورې د هغه وخته څه دی څه راته وایي وایي که کله د پیغمبر علیه صلات وسلام د طریقې واوښتم ستاسو ټولو علماو دي په حشرګاه کې غاړې بندې سي که په ما پسې قدم که به قدم راپسې اخلي زموږ د هغه وخته را شروع کمه ناره چې سوې امارت را شروع سوی دی پر هغه دریځ باندې مضبوطه او ټینګ ولاړې الله دې نورم استقامت امارت ته ورکړي دا د اشخاصو امارت نه دی ګوري دا د نړۍ د مسلمانانو د عقیدې او د نړۍ د مسلمانانو د اسلامي قانون راوستلو امارت دی د ټولې دنیا د مسلمانانو امارت دی دا د څو کسانو نه دی د یو څو اشخاص چې یو څوک ولاړی نو به ختم سي نه دې داسې تاندې وینې ورکې دې داسې تاندې ځوانۍ ورکې دې داسې خیالورې مرې مندې بورې کې دې شاته داسې مبارکې بیبیانې کونډې پرېښوې چې تصور یې قسم په خدای که کېدی شي تصور داسې مبارکې بیبیانې شاته پاته شوې ګوري داسې تاندې ځوانۍ ورکول شوې جهاد دا یو عظیم عبادت دی خو کوي بیا هغه څوک چې عشق حقیقي پکې وي مجازي نه دا هسې د خولې وینا نه ده رسول الله صلی الله علیه و وسلم چې په خوب کې جبریل امین و میکائیل علیه السلام بوتې حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي موږ پر یو ډله باندې ورغلو د هغو سې دا شونډان د اوسپنې په غچۍ پرې کول ما ورته ویل دا څوک دی ول دا ستا د امت هغه علما دي چې تقریرونه کوي وایي په زړه کې د هغوی نه عمل نه الله دې موږ د داسې خلکو څخه وسي چې وایو به څوک به نه پکوو عمل به نه پکوو نه هغه څوک یو نه دې الله داسې عقیده داسې ژوند دې الله یوه ورځ نه راکوي ګورې زموږ عقیده دا ده بعضې خلک نه په جلسو کې تاسو لیدلي د ځانه څه دا خلک دی پرې وهي وای دی نه چې یو څوک راسي را باندې پټاو شي یا یو شی وسي یا مین راته کړي زه چې څونه خلک رانږدې کېږي قسم په خدای په خوشحاله کېږي که زما دپاره ازلي کلام لیکلي و چپېږي نه چپېږي دا زما عقیده ده چې په دې مجلس کې زما مرګ په بله کې د چپ لار وګرځي چې نه په بله کې د چپ لار راولي راځي دا زموږ عقیده ده که او دی نه وي چې اسې چا راته ول کوخ درلی بیریږو
که بیرېدلی بیا مې د دې نړیوال کفر سره جهاد نه اعلانوي. دا عقیده نه لرو، عقیده مې سپینه ده، خبره مې سپینه ده، امارت مې سپین دی، ملګري مې سپین دي، شهدا مې نازنین دي. څوک دې پیش کي په دنیا کې اولئک آبائي فجئنا بمثلهم. دا زموږ پلرونه دي، څوک دې ثابت کړي داسې لري دنیا. ټوله دنیا کې د مشرق نه در مغربه، د جنوبه در شماله، د مځکې تر اسمانه اعلان کړ څوک د امیر المؤمنین غوندې ملا محمد عمر غوندې مجاهد د پیش کوی شي. عمري تقاریر سینټر بلدیه پلازا